واتم الحج پورا کې حج لرا والعمره عمره لله د الله د پاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې او د هغه سره مرګري صحابه کرام پشپغم اجره کې هغه خوب لیدل چې را مونږ عمره د پاره روان یو. نبی له صلوات و سلام او صحابه د هغه د الله بګه وخت نو خود له نو دا اجتهادي خطا دی وشو. نو هغه په اقا کال باندې روان شو. نو نبی له صلوات و سلام چې کله حدیبی مقام ته ورسید نو الته کې حدیبیه کې دی باندې احصار راغی، دی بند کړي شو دا مشرکان د مکی رال او دی بند کړل چې تاسو بدل د ناراضي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تفصیلی خبرې شوی پای کې شرایط مقرر کړي شو چې داسې بنه کوي داسې بنه کوي. نبی له صلوات و سلام دا هغه کال باندې د چې عمرې نه بند کړي شو روسته دوباره بل کال باندې داغي ذکر دی. لہذا دی کې واتم الحج د حج د پوره کولو خبره ده. معلومه ده شو چې د حج د فرضیت ذکر بچرته بل یاد کې راغلی نو هغه سلورم سپاره کې دی ولله علی الناس حج البيت. دغه آیت مبارکانو د حج فرضیت ثابتېږي او د عمره فرضیت د عمره ذکر بل آیات مبارکه کې په حکم سره نشته. لہذا عمره چې د سنت د دغه فرضیت نشته دی. نو واتم الحج حج څه ته ویل کېږي؟ لغت کې معنی ویل کېږي اراده ته او شریعت کې ویل کېږي مخصوص ورځو کې مخصوص زینو کې مخصوص اعمال کول، مخصوص ورځو کې مخصوص زینو کې مخصوص اعمال کول دې ته حج ویل کېږي. واتم الحج او تاسو پورا کې حج لرا ول عمره عمره لله د الله د لپاره. فإن احصرتم کتا سو بن کړي شوی فمستيسر من الهدي نجس آسان دي تاسو ته د قرباني سروینه. ولا تحلقوا رؤوسكم او تاسو مخره خپل سرونه حتا يبلغ الهدي تر دې چې ورسي هغه قرباني سروي محله حدود حرم تدن. ولا تحلقوا رؤوسكم او تاسو مخره سرونه حتا يبلغ الهدي تر دې چې ورسي سروي د قرباني محل او خپل زیتا. فمن کان منکم مریضا سوق چې بیمار وي په دغه دوران کې او به اعظم من راسي نو بدی ګډیر شرایط دي چې تبا سر نخره تبا د خوشبو والا استعمال نه کی تبا ګندل شوی کپڑے نه استعمالي وغیرہ نو دا کس د بار به اختیار دی. او به اعظم من راسي یا هغه تر سر کې تکلیف وي د سر درد وي یا پسر کې جلس بګی شوی لگا. کعب ابن عجر رضی الله تعالی عنہ دا غي مخ مبارک باندې دا روانو د بخاری شریف حدیث مبارک دی. نبی له سلام دې نه تاسو کو چې دا ته تکلیف درکې نو هغه ته فرمایي چې او د الله رسول نبی له سلام ورته اجازه ورکو چې ته چې سر اوخره او د دې په بدله کې بجره روجي ونیسي یا بجره شپږو مسکینان ته صدقه ورکي یا بجره غلام آزادي یا به دې بدله کې غلام نه دی په بدله کې قرباني کی. فمن کان منکم مریضا سوق چې بیمار وي او به اعظم من راسي یا هغه ته سر تکلیف وي ففدیه نو علیه فدیه باغبانی فدیه من صيام رجو او صدقه یو د صدقې او نسکین یا د قربانی. فاذا امنتم چې کله تاسو په امن شئ فمن تمتع چې پیدا واغشت بالعمره عمره سره الى الحج او بالعمره عمره سره الى الحج حج تا فمستيسر من الهدي نو سچ آسان وي د قرباني سروي تاسو قرباني کې. فمن لم يجد سوق چونو می فصيام ثلاثه ايام دري رجدي في الحج بحج کې وسبعه او اذا رجعتم چې کله واپس شئ تاسو تلك عشره كامله دالس کامل دي. ذلك لمن لم يكن اهله دا هغه چا لپاره چې نوي هغه هغه وځي کې موجود حاضر المسجد الحرام د مسجد حرام کې اوسیدونکو نوي هغه به داسې کوي. واتقوا الله ويريګ د الله نو علمو بشي ان الله شديد العقاب الله سخ عذاب ولري. الحج اشهر معلومات دا حج میاشتي دا معلومي دي او هغه شوال ذی قعده او لس ورځې د ذی الحج دي. شوال ذی قعده او لس ورځې د حج دي. الحج حج اشهر علماء فرمای حج اشهر معلومات دلته اعتراض راځي. حج دې دا میاشتي دي حج خو میاشتي نه دي نو وقت الحج وقت د حج دې اشهر معلومات دا میاشتي معلومي. فمن فرض فيه ان الحج چا چې لازم کو بزان باندې فيه ان الحج پدې کې حج یعنی احرام اتړ څنګه چې انسان احرام اتړي نو بدبانی بعضی سيزونه بند کړی شي. مخکې مونږ ذکر وکړو دغه شان دی لکه څنګه چې انسان په مانځ کې ودرېږي الله اکبر وي تکبیر تحریمه وي نو بده سره بدبانی بعضی سيزونه بند شي هغه سيزونه چې هغه حلالي پدې کې بد حرام شي. نو دغه سي په حج کې بد باندې ازدواجی تعلق ساتل یا د دینه علاوه د دې چې احرام د ګندل شوی کپڑے نشي اغوستل یا خوشبو نشي استعمالول دا ټول سيزونه دا د باندې حرام دي. فلا رفسا رفس اصل کې د جما مجامعات د بار استعمالي
او دلته دینه هغه خبره مراد ده چې هغه فحش خبره وي فلا رفث نو دی به فحش خبره نه کوي ولا فسوق او دی به د شریعت نه بار چې کوم فسق ویل کیږي خروج عن الدین د دین نه وتل ګناه بنه کوي دا چې کوم اعمال له حج دي داغي کې ته منی راغلی چې دا د کارونه بنه کې هغه نه بنوزي ولا جدال فی الحج جګړه بنه کوي په حج کې فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا دا نفی ده خود نهی په معنا کې نه فلا رفس ولا فسوق ولا جدال معنا ده فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا وما تفعلوا واغج تاسو کې من خیر د خیر کار يعلمه الله الله ته معلوم دي بیا ودی بعضی کسان ولته کې ځان سره او توخه وغیرہ پیسې دون نه غشتلی او الته به دغه کو نو الله تبارک وتعالى فرمایي وتزودوا تاسو ځان سره دومره توخه اخلي چې تاسو د دې زینا لاړ شي الته کې په خپل خرچو کې څومره وخت پاتې کی کور خرچه می دا زاد راه ځان سره اخلي فإن خير الزاد التقوى دا بهترین زاد راه چې دا هغه د سوال نه ځان ساتلی تروان لاړ شي الته حج له بیت الله د زیارت د باره او الته کې بیا خلکو نه سوالونه کې چې پیسې را سره ختم شي نو دا خبره نه یا بعض علما فرمای چې د تزودون مراد د آخرت تیاری دی تاسو د آخرت د لپاره تیاری وکې بهترین زاد راه چې د تقوا ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی چې کوم انسان چې دی هغه ملکیږي او هغه چې ځان آخرت د لپاره هیڅ تیاری نه کړي فکأنما راکب البحر بلا سفینه گویا کې دې سمندر ته بغیر کشته ورغه او د لامبوب نو ورځي نو چې لامبوب نو ورځي کشته دې نشته نو څه مطلب دی چې غرق شو ډوب شو باغی باندې وتزودوا تاسو ځان سره زاد راه والے فإن خير الزاد التقوى بهترین زاد راه چې دا هغه تقوا د سوال نه ځان بچکولی واتقون یا اولی الالباب او زمانه ویریږي اې د عقل خاوندانو لیس علیکم جناح که یو سړی الته ګلار شي او لګي پیسې کمی شي نو الته کې خپل تجارت وغیرہ کول شي کنه او الله دغه اجازه ورکړه د تجارت لیس علیکم خو مقصد بدیدانی چې رزالت ګلار شم ولته به تجارت وکم یا بعضی سيزونه چې الته کې واخلم نو مقصد بدینیت بندې نه جزئی نیت بدا عمرې یا د حج کې لیس علیکم نشتره بتا سبحانه جناحون گناه انت بتغوا فضلا من ربکم چې تاسو تلاش کې رزق د خپل رب فاذا افضتم من عرفات چې کله تاسو روان شئ د عرفات عرفات ولی وي او آدم علی السلام ابراهیم علی السلام چې دی یو قول لري ابراهیم علی السلام په عرفات د غزې باندې ولاړو او دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام ته د حج غ ټول احکامات خودل او دغه نه بعد وته ویل چې تا او پیجندل ناغو فرمایي چې عرفت او ما او پیجندل نو دغه نه بعد دی عرفات ویل کی او زموږ د خلک چې دی کله دغه د غټ ور اختر ورځ راشي نو دې ته چې د عرفه ورځ یادین او دې د عرفات اخلي الکه د خدای بنده عرفات خو میدان یاد او عرفه جدا د دوړو منځ کې فرق دی عرفه نه هم ذل حج ته ویل کی او عرفات چې دغه میدان ته ویل کی نو دې چې د دوړ یو بیا غني فاذا افضتم چې کله تاسو روان شئ من عرفات د عرفات نه فذكر الله یاد کې الله عند المشعر الحرام مشعر حرام سره جدا یو غر دی په مزدلفه کې تاسو بیا الته کې الله یادوي میدان عرفات بیا دغه نه دلیل دی مزدلفه ته بیا دغه نه اخوا د دلیل دی مینا ته واذکروا یاد کې الله کما هداکم چې څنګه تاسو ته هدایت کړی و ان کنتم من قبلی او تاسو من قبلی مخکې دین لمن الضالین د بیلارونه تاسو خبر نه ویل دینه ثم افیزوا بیا تاسو روان شئ من حيث فاض الناس کم زینه چې خلق روان شو واستغفر الله تاسو استغفار کوي بخنه غواړي د الله نه ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې رحم کون کې فاذا قضیتم مناسککم کله چې تاسو ادا کړل ادیتم مناسککم تاسو ادا کړل خپل د حج اعمال نو فذكر الله یاد کې الله کا ذکر کوم اباکم څنګه چې تاسو خپل پلان نه کونه یادوي او اشد ذکر بل کې دین زیات مینا کې دالته کې او میله بلګیدل او دا ټول برا ټول اولته کې به ارچا فخریه اشعار ویل خپل پلان نه باندې نو الله تبارک وتعالى او فرمایي چې تاسو دغه بهترین اعمال له حج ادا کې او بهترین زه تراغلی نو دلته کې د پلان نه ذکر پرې دی عبد الله شاه سے خبر معرف القرآن کې مرګړي مفتی عبد الله شاه سے فرمایي چې اب پرې د رب کا اب پرېدا رب کا رب یاد ودالته کې ملاړ شي او دنیا کې چې بیا هم چې هغه دنیا کې غرض دی نو فذكر الله یاد کا الله کا ذکر کوم اباکم څنګه چې تاسو یاد خپل پلان نکو او شد ذکر یا د دینم زیاد یادول فمن الناس او د دې نه د انسانیت تقسیم ذکر کیږي د ذکر په اعتبار سره بعض خلک داسې دي چې الدلال شي او هغه صرف دنیا د مطلوبي او دنیا غواړي او بعض خلک الدلال شي نو هغه چې دنیا هم د الله نه غواړي آخرت هم د الله نه غواړي نو هلته چې لاړ شي
نو بهترینه طریقه دار چې دنیا هم غواړه او آخرت هم غواړه. فمن الناس بعض حجاج داسې دي بعض د خلکو نه من هغه دي یقول چې وی ربنا ای رب زموږه آتنا فی الدنیا راکې موږ ته په دنیا کې په دنیا حسنه ذکر پکې نه کوي او بس یا الله دنیا کې را د خپل مطلوب او مرغوب راکې وما له نشته دی لپاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق سیسا ومنهم بعض حجاج او حاجیان داسې دي من یقول چې وی ربنا ای رب زموږه آتنا فی الدنیا راکې موږ ته خپل دنیا کې حسنه حسنان بهترین وفي الآخرة و باخرت کم حسنه بهتری راکی حسنه مراد اولنبه حسنه نه مراد نیک بیبی دا یا الله دنیا کې را نیک بیبی راکی او دویم حسنه نه مراد جنت یا الله آخرت کې را جنت راکی یا اولنبه حسنه نه مراد علم و عمل یا الله علم و عمل راکی او دویم حسنه نه مراد جنت یا الله جنت راکی یا د اولنبه حسنه نه مراد حلال رزق دی یا الله حلال رزق راکی په دنیا کې او آخرت کی حسنین مراد یا اللہ مغفرت میں نصیب کی یا اللہ بخن میں نصیب کی اور ربنا آتنا اے رب امرا کی منگتا فی الدنیا بدنیا کی حسنتا بہترین وفی الاخرت و باخرت کی حسنتا بہترین وقنا عذاب النار اسا دی منگتا اور دا عذابنا اولائک دا خلق دی لهم نصیب اندی ربا ربی سوی مما کسبو پس اب دا غصج دی کم کسب کرے واللہ سریع الحساب اللہ زر حساب اغشتن کے دے وذکر اللہ یاد کہ اللہ فی ایام معدودات باغ تشریق ورزو کی ایام معدودات نہ مراد دلتا د تشریق ورزی دی نو لہذا دا انسان چې د حج اعمالو کی د اتم ذل حجین د حج اعمال شروع شي نو اتم نهم لسم یولسم دولسم دا غي پورې انسان ایساری دیش دا ایساری دل لازمی دی بیا دا غي نه بس کته ایساری کی نو درې مورز نو بهتره خبره ده او کني ایساری کی نو وذکر الله یاد کې الله فی ایام معدودات باغ ورځو شمیر کې فمن تعجل چا جلدی وګرافي او مینه په دوه ورځو کې فلا اسم علی په دو ګنا نشتا ومن تاخر او سوق چې رست شو فلا اسم علی په د باندې ګنا نشتا لمن اتقى د بار د اغه چا چې تقوا اختیار کی وتقوا الله نو یریږي واعلموا او پېښه انکم الیه تحشرون تاسو بدغه الله ته واپس کیږي